محترمونن چې کومه زموږ وظیفه ده د شروع د ورځې حوالې سره ده. د شروع په ورځ چې کوم سړی یا کومه زنانه د وظیفو کې الله پاک به ټول حاجات دا پوره کړي. بعضې هلکه دې ته چهارشنبې ورځ هم ویله کېږي او دغرنګې اردو کې ورته د بود ورځ ویله کېږي. نو د شروع په ورځ دا وظیفه کو کوم نارینه کوي یا زنانه کوي، الله پاک به ټول حاجات دا پوره کړي. الله پاک به ټول پریشانۍ دا ختمه کړي. آغا ناممکن حاجتونه چې اوس پورې پوره شوي نه دي، انشاءالله العزیز انشاءالله الله پاک به په احسن طریقې سره پوره کړي. صرف یو ورځ وظیفه ده، تاسو دا وظیفه وکړئ بیا تاسو کمال وګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربانه رب په نوم باندې. درود شریف په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې، د هغه په آل باندې، په صحابه کرام باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکې. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټولې مسلې را ختمې کړي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول حاجات دا پوره کړي. څومره مشکلات دي، څومره پریشانۍ دي، الله پاک دې را ټول ختم کړي او بالکل پرسکون زندگی، پرسکون ماحول د الله پاک موږ او تاسو ته دا راکړي. نه چې محترمو زموږ کومه وظیفه ده، د وظیفه د شروع د ورځې حوالې سره ده. یاد ساتئ چې انسان په دنیا کې کم کار مو شروع کوي. زموږ مشرانو د هغوی نه موږ دا اورېدلي وو، یا کله به موږ جماعت کې الف به سپاره شروع کوله یا کله بلې سپاره، نو موږ ته به استادانو وایي چې خیر دی لږ صبر وکړه. د شروع په ورځ باندې به شروع کړو انشاءالله العزیز. دغه شروع دا به ډېره وخته پورې وي. داسې نه وي که نه چې یو ورځ سبق ووایه، هفته ووایه، 10 ورځې ووایه، دا به شروع وي سړی. نو فرمایي چې د شروع ورځ دا ډېره زیاته بهتر ده. نو که تاسو یو کار شروع کوئ، بسم الله نه شروع کړئ د شروع په ورځ باندې، انشاءالله العزیز الله پاک به زمونږ او ستاسو ټول کارونه سر ته رسوي. یو پکې بسم الله وي، یو پکې د شروع ورځ وي، او دغه رنګې دا وظیفه چې کومه نن ده، انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو ټولې مسلې ختمې کړي. د چا کو داسې حاجات وي چې دا حاجتونه ناممکن دي، انسان په ذهن کې نه راځي دا پوره شي، انشاءالله العزیز دې وظیفې په برکت باندې مستا دغه حاجتونه دا پوره کېږي. داسې مشکل وي چې پوره ژوند کې دغه مشکل دا پوره شوی نه دی، او ستا یقین او ګمان دار چې دا نه پوره کېږي، انشاءالله د دې وظیفې په برکت باندې الله پاک ستا مشکلات دا ختم کړي، ستا پریشانۍ به ختمه کړي. که یوه وظیفه موږ وکړو د نوکرۍ دپاره، بالکل پاورفول ده، او وظیفه زموږ داسې ده ډېر زیات بهترین ټکی دی، یا بدیغو بحق لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کوشش محترم وکړئ دا وظیفه هر سړی دې وکړي. نارینه دې په جومات کې مونځو کې د سارې، او زنانه دې په کور کې مونځو کې د سارې. د هغې نه مخکې د مونځونو اهتمام پکار دی. دغه رنګې دروغو نه ځان بچ کول پکار دي، غلاګانې نه کول دي، ګناه نه کول دي. بس سمپل خبره چې کله دوی د سارې مونځ نه فارغه شي، نو سړی په جومات کې او زنانه په کور کې دا وظیفه دې وکړي. وظیفې ترتیب به داسې وي چې موږ به 100 پېرې درود شریف ووایو، چې کوم درود تا ته اسان وي صلی الله علیه و آله وسلم. ډېر زیات سمپل او ډېر زیات اسان دی. دغه رنګه 100 پېرې ته درود پاک ویلې، بیا به د هغې نه بعد 100 پېرې استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا دې ویلې 100 پېرې. بیا به د هغې نه بعد یا بدیغو بحق لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا الفاظ به بېشمار پېرې وي. داسې نه چې 100 پېرې دې ویلې 200 300 نه، بالکل بېشماره. او ستا دا مکمل یقین راشي چې دا وظیفه مې وکړله، انشاءالله الله پاک به زموږ ټول حاجات دا پوره کوي. الله پاک به زموږ ټول مشکل دا ختموي. په دې نیت باندې دا وکړله
کېدای شي 1000 پیرو کې کېدای شي 2000 پیرو کې 10000 پیرو کې خوشمار بینو شمار بینو ان شاء الله العزیز الله پاک به زمونږ استاد ټول حاجات دا پوره کړي بیا به هغه نه بعد سل پیر درود شریف وي او د هغه نه بعد به دعا او کی اوږده دعا او خپل حاجات مسائل مصائب مشکلات دا الله پاک تکي دي پروردګار زما دغه وسو دغه موز مې کو رساري او دا وظیفه مې وکړه دا زما واسطه باقي قبل اول او زمانہ کار کول لستا پلاس کړي استا په اختیار کړي زما په دې وظیفه کې اثر واچو زمانہ کار وکړه په دې لیول باندې سره ځان محتاج وګڼي الله پاک نه سو ول الله پاک ضرور ورکړي اګو سره موږ دې ته کېناستو چې وظیفه کو په وظیفه باندې غوښتو نه وظیفه وکاو یقین به الله پاک باندې کو ان شاء الله الله پاک به حالات دا بهتر کړي الله پاک ماشاءالله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته